السلام علیکم مینوال امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو واسطه داسې وارو ماشومانو سره ظلم زیاته کیږي، چا سره عزتمن جنسي تیری کیږي، چا سره عزتمن په زبردستۍ باندې غلط کار کیږي. راځئ مینواله چې نن په پېښور کې د 15 کالو ماشومې سره دغه شانته ظلم زیاته شوی دی، بیا یې بعد د هغې نه بعد یې وژلې ده. راځئ مینواله موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات په مخکې راول زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ودانتې بې ګناه کتونه کیږي چې نن څنګه عزتمنو په پېښور کې یو ځل بیا د 15 کالو ماشومې سره دغه شانتې عزتمنو په زبردستۍ باندې راول غلط کار کړی. کله دغه ماشومې به ورته ویلي چې ته ما یعنې وپېژندلې، نو دغه ظالمان لګېدلي دي، دغه ماشومې بې بېدردۍ سره وژلې ده، بیا یې عزتمنو په ټوکې غورځولې ده چې دغه ماشومې لا بیا شپږ ګنټې بعد بیا خپلو رشته دارانو ته میلاو شوی دی. د هغې نه بعد بیا عزتمنو دغې ماشومې پوسټمارټم هم شوی دی. هغې نه بعد بیا دغه بیا خپلې کورنۍ ته میلاو شوی دی. نو ولې هغه کورنۍ اوس د انصاف په تمه باندې ناستې دي چې موږ ته به یعنې انصاف میلاو شي. په مینوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې خپلو ماشومانو باندې د ټول هر څه نه مخکې خیال وساتئ. که مدرسې ته پرېږدئ کوشش کوئ چې یعنې په ځان د باندې لاړ شي، یعنې په ځان د باندې مه پرېږدئ، خپله باندې ورسره لاړ شئ، لغونتې تکلیف وکړئ، نو بیا به همداسې چغې به بیا به نه وهئ. ځکه عزتمنو چې نن سبا وست او د ماشومانو سره جنسي تیری کېږي او قسمه قسم طریقو باندې ظلم زیاتی کېږي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښانې ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.